د روژې شروع کېدو سره سم په 400 ضلع کې د بجلی لوډ شیډینګ شروع شوی دی چې روژهدار مسلمانان او نور ولس یې سخت د مشکلاتو سره مخ کړي دي او وایي چې پښمني او روژه ماتي په وخت د بجلی تلو سره دوی دغه مهمه فریضه په مشکلاتو سره ادا کوي. خو د 400 د بجلی چارواکي وایي چې دوی ته د مرکز نه د ډیماند مطابق بجلی نه ملاويږي نو ځکه لوډ شیډینګ کیږي. په 400 کې غیر اعلانیه او د بې وخت د بجلی لوډ شیډینګ زنانه هم په لړزان کړي دي او وایي چې کله دوی روژه ماتي تکینی نو هم دغه وخت بجلی لاړه شي او روژه ماتي یا پښمني په توره تیاره کې وکړي. دوی وایي چې باید حکومت د بجلی نظام برابر کړي او په روژهدارو دي رحم وکړي. زما زینش بیبي نوم دی او بجلی هم نه وي او ګرمي هم زیاتې او بس سهولت راته نشته نو بشته نه نور څه شته چې بس دغه پوښتنه ترې کوو چې موږ ته بجلي څه شي نو موږ ته به د اوبو داسې سهولت زیات وي. د 400 د بجلی د محکمې اکسین شاهده پردي وایي چې په عمل کې د تیلو د ګیز د کمی له وجې د بجلی په جوړولو کې کمی راغلی دی نو ځکه په پښتونخوا صوبه کې عام ولس د مشکلاتو سره مخ دي او دا به تر هغې وي تر څو چې نوي حکومت دغه نظام نه وي ټیک کړی. کله چې روژه شروع کېدله نو د هغې نه څو ورځې مخکې زموږ د روژې دپاره یو شیډیول جوړ شو چې په روژه کې به لوډ شیډینګ چې دی دا به کم کېږي او هم هغه شی جاري ساتلو دپاره دوی بیا یو پروګرام جوړ کړو. 4 ورځې زموږ لوډ شیډینګ پروګرام ډېر ښه روان و خو اچانک یو داسې میسج رالو چې بهی په ملک کې د بجلی کمی جوړ شو. کمی داسې جوړ شو چې بهی د مونږ په دې وخت کې زیاته بجلی چې دا هغه د تیلو نه د فرنس آیل نه د کویلې نه او د ال ان جي نه جوړېږي او هغه یو مناپلي شانتې ده هغوی جنریشن بند کړو. دا مهال د خیبر پښتونخوا د صوبې دپاره خوشه 400 میګاواټه بجلی ضرورت دی خو ولې د مرکز نه یوازې 1300 میګاواټه بجلی ملاویږي خو عام ولس وایي خو دغه ستونزه حل نه شوه نو دوی به په احتجاج کولو مجبور شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400